بسم الله الرحمن الرحیم. نن به انشاءالله مونږ ویډیو د مناسبت سره راغو چې د هنګر سټیشن د کوم پروګرام چې دا به مونږ انسټالو څنګه. نو د هنګر سټیشن دا په اصل کې د کمپنی مجموعي چې کوم غټه کمپنی د هغې نوم څه دی هنګر سټیشن. صحیح ده. بیا په دې هنګر سټیشن کې مختلف پروګرامونه کار کوي. په دې کې لکه د دو درې څلور د خپل پروګرام د مخکې به چې کنه بیس په نوم باندې به پروګرام د دو بیا چې دی کنه زداک په نوم باندې یو رالو بیا داسې چې دی کنه د دو لکه مختلف پروګرامونه دي. نو اصل خبره اوس دا ده چې دا موجوده چې کوم پروګرام روان دی چلیږي نو دې ته وایي روډ رنر. دا پروګرام تقریبا په ډېرو ملکونو کې چلیږي. نو اوله طریقه خو به موږ اوس اوله دا معلومه کړو چې دا پروګرام به ډاونلوډ کړې څنګه. نو دا به زه تاسو د ډاونلوډ طریقه وښیم او د دې لینک به انشاءالله د کوم ویډیو چې بیا دا ویډیو مونږ اپلوډ کړو دې د لاندې به مونږ د انډرایډ چې کوم د ګلیکسي او هواوی او د موبایل د لپاره به جدا لینک او د آیفون لپاره به جدا لینک مونږ به لاندې لینکونه ورکړو. صحیح ده. نو ټول نه اوله به مونږ خپل براوزر کولاو کړو. مونږ فرض که لاړو دا زموږ سره بلکل مونږ نوې خپل براوزر کولاو کړو ګوګل کروم. دې نه پس مونږ که د ویډیو لاندې په لینک باندې کلیک کړي نو دی به ډایرکټ دغه ته بوځي. که نه که لینک کاپي کړي او په دې ځای کې پیسټ کړي نو دلته یې پیسټ کړي دلته کې دی دا تاسو ته لینک کولاو شولو. صحیح ده. په دې کې چې کوم لیټسټ ورژن دی که نه هغه څه شی دی 3.4.5. صحیح ده. دا چې کنه دا ټایم لیټسټ ورژن دی او 26.98 MB دی. نو ورسره مخکې چې کنه ډاونلوډ آپشن ورکړی په دې ډاونلوډ چې کله کلیک کړي نو دا به دې ساته وایي چې بھائی دا پروګرام چې کنه دا ډاونلوډ کېږي. نو دا ډاونلوډ تقریبا شروع شو. صحیح ده. دا اوس ډاونلوډ کېږي. دا پروګرام اوس زموږ ډاونلوډ شو. دا په دې باندې اوس مونږ کلیک کوو نو د دې انسټالېدو شروع شو. دا مونږ اوس انسټالو ښه په انسټالیشن دا ځکه اوله ما انسټال کړی اوس ریموو مې کړو دوباره مې انسټال کړو. نو اوس هغه په دې دا چې کله سټیم انسټالي د دې په دوران کې چې دی کنه تھرډ پارټي آپشن به درته یو راشي. هغې مطلب دا وي چې لکه دا پروګرام چې کوم دی دا د ګوګل سره رجسټر نه دی یا د پلی سټور کې نشته. نو لکه تا ته دا خبره چې دا پروګرام که تو په خپل ذموارۍ باندې انسټالول غواړې ډاونلوډ کول غواړې نو دلته کې دغه تھرډ پارټي هغه آپشن هغه داسې دغه به وي سلایډ به وي هغه به دې طرف ته اوکې کړي نو بیا به چې دی که نه دا انسټال کړي چې هغه دې نه وکړي کړي د انسټالې. نو اوس د زمان دغه آپشن تپوس ونه کړو بهرحال یا دیانې دپاره که څه نه تپوس وکړو نو هغه وړوکې سلایډ به هغه به داسې راکړي بل طرف ته او بیا به بیک کې دی به انسټالیشن شروع کړي. صحیح. دا پروګرام اوس انسټال شو. دا اوس زموږ پروګرام انسټال شولو. ریټرن ټو پلی ټو ایپ. صحیح ده. دا زموږ سره روډ رنر دی. ویلکم. دا لکه اوله پیره ده نو دې څه شیزونه تپوس کوي بار بار بیا تنګونه کوي چې یو پیره کله آی ډي پاسورډ ورکړي بیا اتومیټیک کولاویږي او بندېږي لکه تپوسونه نه کوي. دې وجې ستا کنټري څه ده ستا ملک څه دا په ډېر ملکونو کې به مختلف نومونو باندې دا پروګرام کار کوي. لکه پاکستان کې فوډ پانډا په نوم باندې په بلغاریا کې کمبوډیا کینیډا په ډېر ملکونو کې کار کوي. صحیح ده. مختلف په هر نوم مونږ چې کوم دی په کینګډم اف سعودي عربیا مونږ په سعودي عرب کې یو نو مونږ د دې ځین دا سعودي عرب چوز کوو. ښه هغه ملګري چې لکه اوله پیر هغو پروګرام اوله پیر هغو لاګین کېږي نو هغو به لاګین کېږي داسې چې لکه هغو به داسې کار وکړي هغو به فارګټ پاسورډ ته به لاړ شي. لکه پاسورډ زما نه هیر دی په اصل کې تا لا کمپنۍ پاسورډ درکړی نه وي چې فارګټ پاسورډ کې که نه دی به ستا د موبایل د نمبر تپوس وکړي چې لکه ستا موبایل نمبر څه دی هغه موبایل نمبر به ورته ورکړي. فار ایگزامپل په دې دغه کې به 00 به نه ورکړي خو دغه به ورکړي. صحیح ده. 966 بیا 5 خالي 00 به نه ورکړي 593 بیا لکه 1 2 3 4 5 6 دا زموږ موبایل نمبر وغو چې کله سبمیټ کړي دا لکه دا به هغه نمبر یې کوم چې تا دوی رجسټر کړی دا به هغه نمبر یې نو به تا ته هغې نمبر ته تا ته دغه راولیږي تا ته به پاسورډ راولیږي. نو هم دغه نمبر چې کوم دی که نه دا چې اوس تا ولهلته کې ورکړو دا کوم نمبر چې تا په دوی سره رجسټر کړی دی که نه د هغې ته رجسټریشن خپل طریقه ما تاسو ته ښودلې ده نو هغه به هغه نمبر به له ورکړي. نو څنګه هم په دې طریقې سره به ورکړي 00 په سر کې نه ورکړي 966 598 فرض کړه زما نمبر دی 53
850 صحیح دا مې مرګري له آیډي راښکړي دغه نمبر دی صحیح ده دا بیا دا ستاسو مخ ته دا هر شی زو ځکه آنلاین کومه چې دا شیزونه خلک دغه کې پټ کړي چې لکه بل کس یې نه ویني لیکن زه ورسره مخامخ کوم تاسو دا شیزونه ووینئ ستاسو مخ ته دا هر عمل وشي لاګین به کړي څه وایي دی وایي چې ستا پاسورډ کې غلطي ده موبایل کې څه 598 دې کې څه غلطي ده دې کې مونږ یو نمبر میسینګ دی زمونږ نمبر میسینګ به کم دی کې د 5 نه مخکې 1 دی صحیح ده your password was reset and sent to دا پاسورډ دا ما ته دوباره راولېږلو دغه ته دا لکه ما غلط میلاو کو نو دا ما ته اوس دوباره میلاو کو صحیح ده اوس زه هغه پاسورډ اوله را پیدا کوم بیا به مونږ په هغې پاسورډ باندې لاګین شو صحیح ده نو دا د دې ځای پورې دا شیزونه کلیر